بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده زما د قوم وطن پارټۍ سرمایه د آیات محمد خان شیرپو شهید را روانه 50 برسي ده. هر کله هر دا 50 کالو شو چې موږ دا برسي مناوو، یو برسي چې کم نه نو د بلې نه درنۍ وجه څه ده چې هغه داسې یو لیډر و چې هغه نه د پارټۍ په بیس باندې به یې خبرې کولې، هغه یو بین الاقوامي لیډر و. موږ ته خو یاد نشي ځکه چې موږ په هغه وخت کې به ماشومان وو، خو مشران چې کومې خبرې کوي نو د مشرانو د وینا مطابق چې یاره هغه کې دا تفریق نه و چې یاره دا د قوم وطن پارټۍ سړی، دا وخت خو پیپل پارټي وه، دا د مسلم لیګ نون سړی دی، یا نه، هغه به بلا تفریق هر څوک چې به ورغله د هغه لپاره به کار منډه ترړه خدمت پې کوو. نو اوس دا را روانه 50 برسي ده د هغوی. موږ خو هرکله انشاءالله دا منوو، خو انشاءالله دا هم یقین دی چې دې ځله به دا برسي دی د نور نه مختلف وي. او زه د خپلو قوم وطن پارټۍ او خصوصا د زیم شیرپا او هوارو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې په دې برسۍ کې جوق تر جوق شرکت وکړئ او دا برسي کامیابه کړئ. او انشاءالله لرې نه ده چې قوم وطن پارټۍ به په دې کې پی کې باندې بیا حکمرانی کوي. نو دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. زه خپلو عوامو ته اپیل کوم چې په 11 فروری باندې اثار د سم د ساره دا یوه ورځ ده، ټولو خلک چې کوم دی نو د کارونو روزګارونو موږ کار سر کوو، دا یوه ورځ ده. زه د خپلو عوامو ته دا اپیل کوم چې دا یوه ورځ خیر دی، دا خطا کوي او ښه په جوش خروش سره په دې برسۍ کې موږ سره شرکت وکړئ. والسلام.